Allah, Masha Allah, Masha Allah, Masha Allah. अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। دا ټیم زه موجود یم اسلام آباد کې د حسین رورخوال راغلی ما. تاسو ته پته ده چې زه د اسونو شوق لرم او د اسونو دوستان مې چې دي د هغې خوا ته ضرور حاضري کوم. زه حسین اوده و چې ما ورته ور وټکه، ده ته پته هم نه و چې دی را روان دی. به هر حال زه رالم اسلام آباد ته، نو یو خو د اسونو خوا ته چې ودرېږي ښه ویښ په ودرېږي، اوده به نه ودرېږي. دلته کې د دوی فارم دی NHR باندې په نوم مشهور دی، د بنیګاله سره چېرته اسلام آباد ته رالی، نو به هر حال د دوی خوا ته حاضري کوئ. یو خبر یو څوک ښه اس علي، زما په خیال چې د ښه نه ښه اس د ده سره موجود دی. اندازتاً تاسو سره حسین ورور کم ریټ نه د کم ریټه پورې اسونه موجود دي؟ د دوی سره اندازتاً هم چې د 20-30 لاک روپو پورې هم اس میلاویږي. شته ورسره خلک په پاکستان کې وتي اسونه چې دي هغه د حسین ورور سره ولاړي، چې پته ورته ولګي چې پلانکي ځای کې اس دی، ده پسې ځان رسولی وي. به هر حال د هغې اسونه هم تاسو ته لږ لږ ښیم. خو یو خبره درته کومه، حدیث مبارک کې راځي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی الله تبارک وتعالی د اس په دې تندي کې تر قیامته پورې خیر ایښی دی. نو دا اس چې دا خیر برکت والا سروی دی، دا خبره یاد وساته. ګورئ، دویمه خبره دا ده چې دې کې څه اسونه موږ ورته په خپل ژبه کې پنچکلیه وایو، هغه چې پرې تندي باندې سپینې او په څلورو وړخو باندې سپینې، هغه پکې ولاړ دی. انشاءالله هغه خواله چې راشم بیا په دې بحث کومه چې نبی علیه السلام هغې اسونو ته هم احادیث مبارکو کې اشاره کړې ده. به هر حال د حسین رورخوال راغلي یو، د هغې د اسونه درته لږ ښیمه چې هغې کوم ترتیب باندې اسونه ساتي. یو خبره درته کوم، اسونو باندې چرته ظلم مه کوئ. یو خو دوی ته په خوله کې هغه کیزه ما چوئ چې د دوی خولې خوږئ، صحیح شو. دویم دا دی چې اس دا د والو زناور نه دی چې دا به ته وحید دی به ته صحیح کوي. د ده سره چې څومره مینه محبت کوي، دومره دی ستا سره په مینه محبت باندې هغه ژوند تېروي. نو به هر حال یو خو په دې زناورو باندې ظلم مه کوئ. ما ډېر خلک داسې لیدلی دی، زه چې په لاره باندې تېرېږم او څوک ریړه کې ورسره اس یا وهي، نو زه ورته ودرېږم، زه هم ورور داسې مه کوه. به هر حال دا د مینې او د محبت څاروي دي. زناور هر قسمه زناور چې دی هغه باندې ظلم مه کوئ، الله به تعالی ډېر خیر درکوي. د حسین رور فارم دی. به هر حال د هغه اسونه چې کوم دی هغه درته مونږ ښیو. ماشاءالله ډېر ښایسته ښایسته اسونه دي. نن یې را سره تاسو هم وګورئ. ماشاءالله دا ډېر ښایسته اس دی، ډېر ښکلی اس دی. د اسونو والو په ژبه کې دته مشکا ویلی شي، تک تور اس چې دته مشکا وایي. او دا بل دی دا هم مشکا دی. دا بله اسپه، د اسپه دې ته ابلق وایي، د اسونو والا په ژبه کې دې ته ابلق وایي. دا بل دی، دا هم ډېر ښکلی اس دی، ښایسته اس دی. دلته یو بل اس ولاړ دی، ډېر ښایسته دی. حسین ورور ویل موږ سره پنچکلیه هم ولاړ دی. ښه، د هغه پنچکلیه اس دا دی. دا درته یو نظر ښیو. ماشاءالله ډېر ښایسته اس دی. دا دی پنچکلیه دی. د اسونو والا په ژبه کې پنچکلیه هغې اس ته ویلی شي چې په دې څلورو وړخو باندې هم سپین وي او په دې تندي باندې هم سپین وي، دته پنچکلیه ویلی شي. ماشاءالله د اس تیارول چې دا هم ډېر کافي ګران کار دی. اندازتاً څو یاره 15 منټه یا 20 منټه یا د دې نه زیات ټایم، دومره کې خو صرف اس تیاریږي. اس داسې نه ده چې ډایرکټ تا راویسته او زین دې پیټېټ کو بس ځغلوئ. کله چې ته اسرو باسي، اول به په ده باندې ښه ښکلی ښایسته لاس ووایي، پاک صفا به یې کړي. دی به چې مطمئن شي چې ما منډې ته تیاری، او بیا به پې د هغې نه پس ته زین تاو کې یو اس تیاریږي.
د حسین ورور په پالن کې اوس د اس لږ سورلي کوم به هر حال د اس سورلي چې دی داسې اسان کار نه دی، ښه مشکل کار دی. کمزوري زړه والا کس چې دی خو د اس ته نه خېږي، ځان به خوږوي. اول ځان تیار کړئ. صحیح شو. زریه لروح سار شما خلی د سخلی دا زریه لروح سار شما خلی د سخلی دا مولوی حلیم سید هاشمی خومی منلی دا زریه لروح سار شما خلی د سخلی دا زریه لروح سار شما خلی د سخلی دا مولوی حلیم سید هاشمی خومی منلی دا زریه لروح سار شما خلی د سخلی دا زریه لروح سار شما خلی د سخلی دا پس کری پا منبر بندی سخلی بیانونا سخلی انداز سرا بیان کری احکامونا پس کری پا منبر بندی سخلی بیانونا سخلی انداز سرا بیان کری احکامونا کلی دین اسلام بندی جان او مال بیللی دا زریه لروح سار شما خلی د سخلی دا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ دا چې خسته بیانات اوریدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ. په دې به تاسو ته ان شاء الله العزیز خسته واقعګانې او بیانات ملاویږي او د غنټې د نشان در سره کلیک کړئ. تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریکه کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ. ډېر مننه. والسلام.